اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. نمونگا خبر کولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہ دا با و بسم اللہ کی دارم بنائی بے دا و دو معنوں باندھ راضی و معنی بے استعانت معنی امداد غفتن او پا معنی دا مصاحبت معنی مرگتیا نکلم بنائی معنی والو نبیائی حاصل داشو چه اعانت غوارم پنام دا اللہ چه رحمان و رحیم دے امداد غوارم پنام دا اللہ چه رحمان و رحیم دے. ہر یو کار کی سڑے کئی خدای نے امداد غوار صحیح اور کہ پمانا دا مصاحبت کی نبیائی بے معنی چه سردنم دا اللہ چه رحمان و رحیم دے اللہ نم سرد او دویم خبرہ چه رضی بے تعلق دے یو ہیڈن لفظ سرد مخفی او پوشیدہ لفظ سرا کہ ابتدئ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدئ مانا شروع کو پنام دا اللہ چی رحمان و رحیم دے. نبی آمون دا ذکر کو کہ دا لفظ اسم چی نم توئی دا اولی پدامیت کی راوڑو دا سے انوی چی باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ہوئی باللہ انوی ذکر لفظ باللہ فعربی لغت کی دا قسم دکار رہی عرب کی وی باللہ داغی مانا دارا کو خدای لگے قسم دی مثل داتی ویلے وی چی باللہ الرحمن الرحیم بیا کو مانا دا وی چی قسم میری پنامد اللہ تعالیٰ مانے چی رحمان و رحیم دے. حالانکہ دا مقام دا قسم کو ندے دا مقام دا قسم ندے ندے وجہ دا قسم دا معنانا زان بدکول دا پار اللہ تعالیٰ مولا تعلیم راکے چی بسم اللہ وائی یوا بے مدر کہ قرآن کریم کی پیغمبر تا لنبانے حکم راگلو ناغم پا دی لفظ اسم راغلے اقرأ بسم ربکا اولولا دیوتنے کی اقرأ بربکا اقرأ بسم ربکا پنامد ربسا نشاہت یا حکمو کچھ پنامد ربسا نبس تعلیم مردہ ورکا کی بسم اللہ بوائے او دائم مداوے دیو ادھا نامید اللہ سر شروع کول بسم اللہ دار طول انبیاء و طریقہ او دیر پارمون دار سورہ نمل تا جو سلیمان علیہ السلام ختمی کمل کا اصباتا البتہ قرآن کریم ذکر کے قالت یا ایوہ الملأ انی القی الی کتاب کریم اگر خلی کابینیتا ہوئے کیبنٹتا جماعتے وہ دیر معزز خطرہ رسے دلے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہتے سلیمان طرف نبے او دیلی کلی شوئے دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باندے مثبت ہو لگے دا جدا با طریقہ دا طول انبیاء ہوا نو پا انبیاء کی دا طریقہ سے کم طریقے پر روانا وہ آغا طریقہ اللہ پیغمبر کو اصولا. دویم خبر من کول لفظ اللہ کی اذا اللہ تعالیٰ صفتی نمونہ بلا دیر دی صفتی نمونہ بلا دیر دی تا یو کم سلق و حدیث کی راغل کی آیات کل مجھے بجنت تجی کی آیات دے بجنت تجی ادروائز اللہ تعالیٰ بلا دیر نمونہ کی پتہ یو کم سلق کی ذکر ندی لیکن یو لفظ رب منکی وہ رب نو رب نسول پڑا دی اللہ واغا یو کم سل نمونہ کہ کم پدی چاہتونو بانے لکلی یا حدیث کی راغلی دی یا خلق یادی واغا کی لفظ رب نشتا حالانکہ رب دا خدای نم دے اور پتہ ہو لگے گا کہ دین نمونہ زیاد کی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ تقریباً یو در نمونہ صفتی دا اللہ تعالیٰ ذکر کردی یو 1000 نمونہ اور ہر سے دا لفظ اللہ دے دا دا خدای صفتی نمونہ دے دا دا اللہ تعالیٰ ذاتی نم دے صحیح کرے ذاتی نم دے لیکن اس حیات ملا شوئے دے نو حیات دا ذاتی نم دے حیات دا ذاتی نم اگر منگو تو چلے ننگرہار موری سے نو دا دا صفتی نم دے ذاتی شرے ذکر نگرہار کو بلا گئر مجھان کی دیشی فنیسی کہلے نازار دا ذاتی نم پنج گئر مکیجن دیشی دائے صفتی نم دے خبر فہم کرانا لفظ اللہ دا دا اللہ تعالیٰ ذاتی نم دے اور دے وجہ تو کلمہ توحید کے دا لفظ اللہ را گئے لا الہ الا اللہ ذاتے ہونے جی لا الہ الا الرؤوف لا الہ الا الرحیم حالانکہ رؤوف و رحیم دے چانم دی اللہ تعالی اور اس عقیدہ توحید نہ برابر ہے رکھے جدا رؤوف دا صفت تو یو بالمخلوق کم کی دیشی یا لگو یا دیر رحیم دا صفت تو یو بالمخلوق کم کی دیشی یا لگو او یا دیر رسول پاک صفتنا اللہ تعالی ذکر کردی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جدا پیغمبر کو مومنان و بانی دیر رؤوف و دیر رحیم دے
نو بیا زمونږ دا ویل چې نشته معبود مګر رحیم. صحیح شوه. نو کېدای شي پیغمبر ته مراد ده که د هغه هم یو صفت راغلی رحیم. نشته معبود د عبادت لایق مګر رؤوف. نو د پیغمبر صفت هم قرآن کې راغلی رؤوف. خبره به چې راغله او چې کله مونږ دا وویل چې نشته معبود او مستحق د عبادت مګر الله، نو الله بس یو ذات دی. الله بس یو ذات دی او دا هغه ذاتي نوم دی. دا هغه نو دې لفظ الله ته وایي اسم ذات. صحیح وته دا دغه ته وایي چې دې ته وایي اسم ذات. اسم ذات معنا proper noun of someone. لکه عبدالغني دا proper noun دی. بیا دا لفظ الله مونږ تعریف کو چې هو الذات یا علم للذات. علم معنا proper noun علم للذات. او الله تعالی خالی او تصور نه دی، امیجینیشن نه دی، انټیټي ده. امیجینیشن نه دی، څه ده؟ انټیټي ده، یو ذات. علم للذات. نمبر لفظ علم دا proper noun دی. نمبر 2 للذات چې خدای انټیټي ده، څه ده؟ اته یو تخیل نه دی، انټیټي ده. نمبر 3 الواجب الوجود. هغه ذات چې واجب الوجود دی. نو واجب الوجود ته په قوسینو کې او بریکټ کې ولیکئ چې واجب الوجود هغه ذات ته وایي چې دی موجود وي د خپل ځان د وجې. دی موجود وي، موږ هم موجود یو، خو د ځان د وجې که د خدای د وجې. خدای پیدا کړي یو، خدای چا پیدا کړی؟ نه، هغه د ځان د وجې موجود دی. د هغه څوک خالق نشته. نو د واجب الوجود یو فیکټر دا دی چې دی موجود وي د ځان د وجې. نمبر 2 چې دی د همیشه نه وي او د همیشه دپاره به وي. واجب الوجود هغه ذات ته وایي چې دی د همیشه نه دی او د همیشه دپاره به وي. since ever forever. او نمبر 3 چې واجب الوجود هغه ذات دی چې دی چا ته هم محتاج نه وي، نور ټول ده ته محتاج وي. دی چا ته هم محتاج نه او نور ټول دنیا ده ته محتاج ده. ونه ده ته محتاج ده، بوټي ده ته محتاج دی، هوا ده ته محتاج ده، اوبه ده ته محتاج دي، دریاب ده ته محتاج دی، انسان ده ته محتاج دی، پرنده ده ته محتاج دی، درنده ورته محتاج دی، حشرات ورته محتاج دي، ځمکه ورته محتاج ده، اسمان ورته محتاج دی، heavenly bodies او اجرام فلکیه ټول ورته محتاج دي. نو موږ وایو چې دا علم اسم ذات دی. نمبر 2 للذات انټیټي ده. نمبر 3 الواجب الوجود دا چې انټیټي ده چې واجب الوجود دی. څلورم المستجمع لجميع صفات الكمال. د کمال ټول صفاتونه په دې ذات کې موجود دي. د کمال ټول صفاتونه په دې ذات کې موجود دي. او نمبر 5 المنزه عن النقص والزوال چې په دې ذات کې نه څه ډیفیکټ ده. نو په هر ځای کې څه ډیفیکټ دي، څه کمالات دي. خو په سره د دنیا کې داسې خو نه دي چې کمالونه دي. هر یو ځای کې څه کمال دي ورته ولې ډیفیکټ دي. د الله ذات کې ډیفیکټ نشته. منزه ده پاک نقص والزوال هذا خاتمینه. هر یو ځای چې دنیا کې وجود لري فنا ولا سکنه، هر یو ځای فنا کوي او د خدای ذات دا نه فنا کوي. او لفظ رحمان او رحیم دواړه اسماء صفاتیه د رحم نه مشتق دي. اصل ماده او مبدا د رحم. اوس رحمان هغه رحم کوونکی ذات ته وایي چې د هغه رحمت عام او شامل وي. د هغه رحمت عام وي او شامل وي. نو د خدای رحمت عام دی او شامل دی. دوستان هم پیدا کړي دي او دشمنان. محمد رسول الله دوست هم پیدا کړي، ابو جهل چا پیدا کړي؟ محمد الله پیدا کړي. ډوډۍ ورکوله محمد رسول الله لم چې دوست صلی الله علیه وسلم. ابو جهل ډوډۍ چا ورکوله؟ دغه الله ورکوله. رحمت چې عام دی شامل دی ټولو خلکو ته. صحیح شو. ابو جهل چې منوړی خوري ته واچوله نو هغې ملایکې تېرېده او کېدې دې اطلاع دا د خدای مهرباني ده. صحیح. هغه پیغمبر هم ملایکې ډوډۍ تېرېده او کېدې اطلاع که څنګه. نو رحمت عام دی شامل دی دوست او دشمن ټولو ته. او رحیم چې رحمت خاص دی او کامل دی. رحمت خاص او کامل دی. نو خاص او کامل رحم د الله تعالی دا صرف مؤمنانو باندې دی. ځکه خاص رحم د الله تعالی سره ایمان. خاص رحم د الله تعالی سره ایمان. او کامل رحم د الله تعالی سره ایمان. نو دا اشاره ورته مؤمنانو ده. دیو جی حضرت علی به دعا کوله یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره. او د دنیا رحمان او د آخرت رحیمان. د دنیا کې الله تعالی هر چا له خیر ورکړی که نه دی ورکړی؟ ډوډۍ ورکړی، کور ورکړی دی، وادي ورکړی دی، موټر ورکړی دی. زموږ نه ښیښې موټر دي ورسره دي د خدای دشمنان څه نه دي. د دنیا حرامیان دي، زموږ نه ښیښې موټر دي ورسره، بله ډېرې پیسې دي ورسره ښه نه دي درسره. ځکه چې د خدای رحمت په دنیا کې عام او شامل دی. دنیا کې
عام او شامل او په آخرت کې ویا رحیم الاخره او د آخرت رحیمه ذکر ته د خدای رحمت خاص ته کامل دی دا و چا باندې مسلمانانو باندې خاص او کامل رحمت یې باندې مسلمانانو باندې هر چې دشمنان یې هغه بسودا نو دا بسم الله الرحمن الرحیم دا تحقیق ورته صحیح حیات انا ستل تک بیا د افغانانو جنت اجتماعي نو څو ورته نن د تاسو سره د بسم الله بیان کوم څنګه یو بسم الله سره د سړي ایمان دی نو سورۃ الفاتحه دا لومبنۍ سورت د قرآن چې په حیثیت د سورت نازل شوی او ابن عباس سے وایي دا واحد سورت ته چې دوه وارې نازل شوی مستقلا د اهتمام لپاره څه لپاره کومه خبره چې سړی ډېر اهتمام سره کوي نو دوه ځله ډیکلریشن وکړي سور نن کې هفته بعد یو چې دا فرمان ډېر اهم دی که چاته کافي نه میلاو شي جوړ ده میلاو شي او دواړه کله چې دا نازلې ده نو جبريل امین سره او یا هزار فرشتي راغلي وي تایید دي څومره فرشتي او یا هزار بیا د صورت نمونه د هر یو صورت عموما یو نوم وي او دا نوم صورت سره نازل شوی د پیغمبر خلکو ته ښودلی دا ولیکئ څوک د خپله ځان نوم نه شي کولی صورت د قرآن صورت سره خپله ځان نوم بس هماغه نوم دی چې کوم پیغمبر ښودلی د بعضې صورتونه د یو نه زیات نومونه دي چې هغه د صورت اهمیت ته اشاره کوي اهمیت ته اشاره کوي د سوره فاتحې نومونه د شلو نه زیات منقول دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شلو نه زیات نومونه سوره فاتحې ته ورکړي بعضې د هغه نومونه نه الفاتحه خو مشهوره نمبر 2 سورة الحمد نمبر 3 سورة الدعاء نمبر 4 سورة السوال سوال کو نمبر 5 سورة تعلیم المسألة د غوښتې طریقه ورښودل چې خدای نه غواړي څنګه غواړي داسې به غواړي لکه سوره فاتحه کې چل ښودلی چې لومبۍ به د خدای تعریف وکړي بیا به خپله عاجزي ورته وړاندې کړي بیا به ورته دا کارونه وکړي صحیح شو تعلیم المسألة بل نوم یې سورة الکنز خزانه ده بل نوم یې سورة الشفاء د روحاني امراضو شفا ده او د جسماني هم ده لکه موږ مولایان چې دمه چې څه وایي الفاتحه ابو سعید خدری روایت کی دلیل ابو سعید خدری امام بخاری روایت کی کړی چې زموږ لښکر واپس را روان د پیغمبر علیه السلام زمانه کې یو ځای مو د شپې آرام کړ پړاو مو کوم د علاقې د خلکو نه مروړی وغوښته هغې انکار وکړه انکار وږي وږه شو د شپې د دغې علاقې خلک راغلل څه کسان او مونږ ته یې وویل چې ان فی الحي لدیر او سلیم زمونږ د قبیله کې یو سړی و ده په ځمکه باندې څه شي چې چله دی زهر ورته ختم وي څه شي خوړلی دی نو تاسو چې څوک دم اچوي چې را سره لاړ شي دم واچوي را باندې وایي صحابه ما ته وکتل چې بلړتې ورسره وایي ما یې لاړ به شم ابو سعید خدري رضي الله تعالی ورسره را روان شي نو یې ما وایي چې په سوره فاتحې ته پیغمبر علیه السلام سوره شفا وایي وایي ورته سوره شفا نو بس دا مې تلاوت کړو چې شوق نه کوم سړی ټیک زهر یې ختم شي زهر راوتل په ازم لاره باندې صحیح نو هغه یې ما ته ډېر لیم راکړل ډېر کوچنی راکړل صحیح څه هسې دم چم سړی دی چې دغه دی څه پوهېږي شیخ الافغان باندې چې دم واچوي دی سړی په یو لاره زیاته کوي نو ډېر لیم دې ورکړ اوس ده خو یو لوی کنډک ځان ته خس کنډک وایي رمه یو رمه یې ځان ته راوړه شی یې راکړل صحیح اوس دوی غریبانان وږي یو خو ته اوس حلال کوي کوي چې دا اوس باربیکیو صحیح نو یو خو خو هغه حلال کړو لوږي غریبان هغه کړو باربیکیو صحیح کړو باره خو چې ویې خوند نه اوبه ورپسې اوس کړي یاره پته یې دا خوراک به جایز وو که ناجایز په قرآن یې راکړي دي دا لیم به څه سره کړي دي په قرآن یې راکړي دي نو چې دا به خوراک جایز وو که نه یې دا مو څه وکړه هسې نه مو وخوړلی صحیح پرې خبر ده چې بل الله فرمانه ځان سره یې بوځو که جایز وي خو ټیک ده که نه پیغمبر علیه السلام ته ورکړو بیت المال کې به ورشي څه کې به ورشي بیت المال ته سرکاري خزانه کې نو دوی چې رالل د نورو رپورټونو جماعت والا ورته کارګزاري وایي زموږ ته دیني جماعت والا ورته چې واپس راځي کارګزاري صحیح کارګزاري باندې ټول نه دی وی چې یو شی دی مونږ ته دی دی ملایکې رقم دی یا هغه چې دغه څه دی چې مو ورته پته نه جایز وي که ناجایز وي پیغمبر اسلام ورته ان احق ما اخذتم به اجرا کتاب الله ها دم باندې پیسې ورکړل کړي جایز دی چې ضرورت کې ورته صحیح شو نو چې مولا خلک څه نه ورکړي جواب جایز دي
صحیح بس کفایت کی دي فرصت کوئی ټیک تا سر دې بولګي در باندې سورې فاتحه وام تر باندې ان شاء الله چې ورکه به څنګه را لکه چې د فرصت دې مو کې سره ودی کاته ورکه دې بیا په مستم باندې او کنا ته نو نو چې دا څنګه را ورکه او څنګه خدای بندگان کول ډوډۍ انکار کړ مسافر اډوډۍ ولا نو ورکړه نه کوي دې څو او چې نه په دې ځای نه چې دې ورسره نور بل من سورة الشافية عند شفاء بشان بل سورة الكافية كفايات كونتي بل سورة السبع المثاني وہ آیتنا سے تکرار والے شيء كم ذا فهرمس فهو آیتنا دي فهرمس کے بار بار والے سنے ہوئے بل سورة القرآن العظيم يعني دي سورة فاتحة فقل سورة القرآن العظيم دي ذكر الله القرآن الكريم نشور القرآن الكريم افرقت تقوى القرآن صداو كذا مكمل قرآن دي مضمون کا اعتبار بان مکمل قرآن سورہ السبع المثانی یا سورة القرآن العظیم بلو میں دے القرآن سورة القرآن کوئی مورتا ستوئی مورتا یا فاؤنٹین ہیڈ دے فاؤنٹین فرخت ستوئی القرآن فرخت بلو میں دے الکتاب بلو میں دے فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب نو دا کثرت دا نمونو دلیل دے پدی باندے چدا دیر اہم صورت تے چدا دیر اہم صورت تے نو تفصیل دے گا ہوئے الحمدللہ سورہ الفاتحہ انہوں نے ذکر کرو سورہ الفاتحہ دے نمونو یہ صدبان دے شل نمونو پیغمبر علیہ السلام ندی منقول لی او دا کثرت دے نمونو دلالت تے فضیلت دے سورة الفاتحہ باندے او فضیلت دا دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل وی ما تا حضور علیہ السلام وی شراشا ساتھ یہ صورت خیم دا قرآن کریم یہ سورہ فاتحہ راتا و خولا بے ما تیوی ذاتی صورت میں تورات کی نازل شوئے دے نپے انجیل کی نازل شوئے دے مدار قرآن خصوصیت کے بلا قبلا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب مزنشتر آغا چاد پارا چچا فاتحة الكتاب تلاوت نکو او بالحدیث کی دی الفاظ لگوان درستو دی کہ من لم یقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له چاچہ سورہ فاتحہ و نویلا ددر پار منز نشتا اور ددر حدیث پا اساس امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمهم اللہ اور امام مالک دیواروئی کہ سورہ فاتحہ فمانزہ کے لستل فرض دی اور امام ابو حنیفہ فرمائی رحمہ اللہ کہ سورہ فاتحہ فمانزہ کے لستل واجب دی ہر کی فرضیت سے دادا صرف قراءت سے فاتحوی اکبر حصہ قرآن بھی کسی سے قراءت کو فرض دی فاتحوی فرض نہیں قرآن لستل پکی فرض دی نو قرآن یواز سورہ فاتحہ ندا قرآن خدا طول قرآن دے او دلیل دے امام سے آیت سورہ مزمل کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن تاسو اولولی آغا چی آسان بھی تاسو تا دا قرآن کریمنا مانتا اللہ تعالی داندی ویل کہ فقرؤوا الفاتحہ سورہ فاتحہ اولولی فرکیوی چی کمی شرط آسانی دا قرآننا آغا اولولی قرآنی آیت آغا دا قرآن تلاوت فرض کو ند سورہ فاتحہ اس دا سورہ فاتحہ فرض دے اور واجب دے تلاوت کئی بے سوک ندے کے مذاہب مختلف تھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ تلاوت دا سورہ فاتحہ دا فرض دے پر ہر قسم منزگزار بانے کدا منزگزار منفرد بھی یعنی زان لمنز کئی کدے امام بھی خلق تا امامت کئی کدے مقتدی بھی پسی والاڑ بھی دا طول بسورہ فاتحہ تلاوت کئی او برابر خبر دا کہ دا منز جہری بھی او کسری بھی جہری کہ امام پکی پوچھت آواز قراءت کری او سری کہ اگر پوشیدہ طریقے سر تلاوت کری مدر شافعی سے رحمت اللہ علیہ پنیز باندے مقتدیان سے کم رسو والار دی دا طول بسورہ فاتحہ الولی اس ولی بے سنگا نو بسری منز کو خواسانا دا ذکر امام آواز دی اولینا مقتدان بسورہ فاتحہ وینو خوار چی پر جہری کی دے نو بیارا دو مسئلوں کانٹرڈکشن نہ دے تضاد لا دے یو مسئلہ دارا
چې فاتحه بل ولدا مقتدی پخپله او بل حکم د قرآن دی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا چې کله قرآن لوستل شي نو دته غوږ کېږدئ او خاموش شئ لعلکم ترحمون چې تاسو باندې رحم وشي. نو یو حکم دا دی چې فاتحه بل ولې، دویم حکم دا دی چې د قرآن تلاوت به اورئ. نو که امام هم تلاوت کوي او دیم کوي نو بیا خو یو حکم باندې عمل راځي، دویم باندې نه راځي. یعنی تلاوت کوئی کیږي خو دې په اورېدل نه کوي، نه خاموش پاتې کیږي. دیو جن شافعي صاحب رحمت الله علیه دا هغې دپاره لار رایسته ده، لارې ورله دا رایسته ده چې دی به دا سوره فاتحه تلاوت کوي د امام په وقفو او په سکتو کې، چې امام وقفه او سکتو کې لکه الحمدلله رب العالمین، امام یو څو سکنډه سکته کوي نو دغه سکتو کې به دی ووایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نو مقتدی په دې سکته کې ووایي الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. او دویم قول د امام شافعي دا دی چې د فاتحې د ختمولو نه بعد امام به لږ انتظار وکړي، نو مقتدیان به سوره فاتحه تلاوت کړي د سورت او د فاتحې په دامینځ کې. خبره ذهن کې راغله. شافعي رحمت الله علیه هغه دغه لار پیدا کړې ده. مذهب د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا دی چې په سري مونځ کې یعنی خاموش مونځ په هغې کې به مقتدي سوره فاتحه تلاوت کوي، په جهري کې به یې نه تلاوت کوي، په سري کې به یې تلاوت کوي، په جهري کې به یې نه تلاوت کوي. او مذهب د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دی چې نه به جهري کې تلاوت کوي نه به سري کې تلاوت کوي، بلکې دی به خاموش ولاړي. او د هغې وجه ده یو خو آیت د قرآن کریم چې اذا قرئ القرآن سوره اعراف د آخري نه یو آیت باندې، آخري دو آیتونه یو آیت باندې، آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ أَكَلَتِ لُسْتِيشِ قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُغَچِّ دَيْدَيْتَا وَأَنْصِتُوا خاموش چپ پاتې شي لعلکم ترحمون دې دپاره تاسو باندې رحم وکړی شي. ابن مسعود سے فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې آیت نازل شوی دی په خطبه او په قرائت کې، په خطبه کې او په قرائت کې چې د امام قرائت اورېدل لازم دی او خاموش پاتې کېدل، او چې امام خطبه وایي نو خطبه اورېدل لازم دی او خاموش پاتې کېدل. صحیح. اوس امام صاحب رحمت الله علیه دا تصدیق کوي څنګه دا آیت په خاموش مونځ او په جهري مونځ دواړو باندې. هغه وایي هر چې جهري مونځ دی خو هلته خو حکم دی د استماع چې څه وکړه واوره. صحیح. او هر چې سري مونځ دی نو هلته حکم دی د خاموش پاتې کېدو وانصتو چې خاموش پاتې شي. او عقلي دلیل یې دا دی د یو حدیث په رڼا کې چې پیغمبر علیه السلام فرمایي من کان له امام فقراءة الامام قراءة له. څوک چې امام پکې ولاړي نو د امام قراءت د ده دپاره قراءت دی، د امام قراءت د ده دپاره قراءت دی. اوس د امام قراءت دا دوه رنګه دی، یو جهري قراءت یو سري قراءت. ځکه چې څوک هم دا قول نشي کولی چې امام څه جهان وایي نو دا قراءت دی او چې سره نه وایي نو دا قراءت نه دی. نو که دا قراءت نه خو بیا مونځ نه کېږي، که دا قراءت نه نو خو هېچا دا نه دي ویلي چې دا امام کله په رو باندې دا تلاوت کوي نو که دا قراءت نه دی. نو پیغمبر علیه السلام عمومي حکم کړی دی چې کله قراءت کوي امام نو بیا هغه د امام قراءت هغه د تاسو دپاره قراءت دی. یعنې تاسو ضرورت نشته چې ته قراءت وکړې. برابره خبره ده چې امام دا مونځ جهري کوي او که سري کوي، جهري کوي او که سري کوي. یو اعتراض چې اوس امام خو بلا کارونه نور هم کوي که نه کوي، لکه سبحانک اللهم وبحمدک دا امام وایي که نه وایي؟ وایي. الله اکبر امام وایي. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات لله والصلوات، اللهم صل، اللهم ربنا، دا ټول امام وایي. نو چې امام وایي نو بیا هلته مونږ ولې وایو؟ ځکه چې دا رول ورته اپلای کړي چې چونکې امام لګیا دی قرائت کوي لہذا تاسو ضرورت نشته د سورې فاتحې ویلو. نو بیا خو امام د التحیات هم وایي، اللهم صل هم وایي، اللهم بارک هم وایي،
سبحانك اللهم وي سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى وي صحیح سبحان ربي الاعلى وي نبي امون لوري التك مونږ ځان نو وي یو پټانه چلتاوم امام پټو ابتدا کړی چې بس واغه لګیاله نو دا غیر لپاره جواب چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طویل حدیث کې فرمایي چې اذا كبر الامام فكبروا چې کله امام الله اکبر وایي نو تاسو الله اکبر وایي واذا قال ولا الضالين فامنوا چې کله ولا الضالين وایي تاسو امين وایي واذا ركع فركعوا چې کله رکوع کی تاسو رکوع وایي واذا سمع فاحمدوا چې کله هغه سمع الله لمن حمده وایي تاسو ربنا ولك الحمد وایي خو د قرأت په حواله ویلي دي چې واذا قرأ فانصتوا چې کله هغه قرأت کوي نو خاموش پاتې شي نو نورو کې د خاموشۍ خبره نه کوي بلکې ویلي چې دا کوه دا کوه دا کوه د خاموشۍ خبره صرف په قرأت کې کوي خبره ذهن کې رااله نو دا جواب شي خو د هغې لپاره د پیغمبر حکم نشته چې مه وایه که نه دا حکم دلیل دی چې د هغې لپاره د پیغمبر حکم نشته چې مه وایه د هر یو شی لپاره پیغمبر وایي چې ته وایه چې امام دا کوي ته هم دا کوه چې امام دا کوي ته هم دا کوه خو د قرأت په حواله ویلي واذا قرأ فانصتوا چې قرأت کوي نو بس بیا خاموش او قرأت د قرآن آیتونو ته وایي قرأت څه ته وایي د قرآن آیتونو ته وایي هر چې تحیات اللهم صل علی قرآن سره تعلق نشته بله مسله د بسم الله الرحمن الرحیم چې تسمیه یا بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن آیت دی او کنه نو دا قول خو د هیڅ چا نه دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د هر صورت نه یو مستقل آیت دی او بس اختلاف صرف په دې کې دی چې دا د سوره فاتحه آیت دی او کنه دی نو د امام شافعي او د احمد ابن حنبل رحمهم الله په نسبت باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا د سوره فاتحه آیت دی د سوره فاتحه آیت دی او دلیل په دې باندې حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه سوره فاتحه تلاوت کا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین نیوی چې بسم الله الرحمن الرحیم یو آیت دی الحمد لله رب العالمین یو آیت دی الرحمن الرحیم یو آیت دی مالک یوم الدین یو بل آیت دی ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم او بیا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ټول یو آیت دی چې بسم الله ورسره شامل کړي نو دا ټول وو آیتونه شو دا ټول شو او وو آیتونه شو حدیث ابو هريره امام ابو حنیفه او امام مالک رحمت الله علیه دواړه وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا نه د بل صورت آیت نه سوره فاتحه آیت دی دا صرف ابتدا ده یا د دو صورتونو په نیت کې امتیاز دی او غور دی ځکه حضرت انس فرمایي چې موږ به د یو صورت اختتام د بل شروع دا به همدې سره معلومه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بسم الله الرحمن الرحیم وویل نو موږ ته پته ولګېده چې یو صورت ختم شو بل شروع کېږي صحیح شوه اوس دلیل د هغې څه دی چې دا د سوره فاتحې آیت نه دی دا سوره فاتحې آیت نه دی دغه حضرت انس دی فرمایي چې ما مونځ کړی دی رسول پاک پسې ابوبکر پسې عمر پسې عثمان پسې ما په دې کې یو کس نه دی اورېدلی چې سوره فاتحه تلاوت کوله نو سوره فاتحه تلاوت کېږي الحمدلله رب العالمین په اوچت آواز باندې او دی بګني بسم الله الرحمن الرحیم هم په اوچت آواز دی صحیح نو تلاوت به جهري په مانځه کې مثلا د ماښام ماخوځن او شروع به پر کوم ځای نه الحمدلله رب العالمین که بسم الله الرحمن الرحیم موږ سوره فاتحه آیت وی بیا خو لازمي خبره چې شروع به بسم الله الرحمن الرحیم نه کوله صحیح شو نو دا په چپه باندې د بسم الله ویل د دې خبرې دلیل دی چې دا د سوره فاتحه آیت نه دی د سوره فاتحه آیت نه دی او دلیل په دې باندې د حضرت ام سلمہ روایت رضی الله تعالی عنها ام سلمہ وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوره فاتحه تلاوت کړه فقال بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وعدها آیه بسم الله الرحمن الرحیم او الحمد لله رب العالمین وی نو دا آیت نمبر 1 شمار آیت نمبر اول شمار نو چې آیت نمبر اول شمار کو پته ولګی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا آیت نه دی صحیح امر فاتحه حصہ
और क्या हम इत्तेफाकी तो सूरह फातिहा दा वो आयत है न कम कसान बिस्मिल्लाह मुस्तकिल आयत मनी वो आयत अशमार की और कम कसान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का आयत न वही न दागी पनीर बाने दा आयत वक़्त के अनअमत अलैहिम बाने तासो को अनअमत अलैहिम बाने बे पंज गुंडली करे देखिए दा पंज दे खबर दलील से क्या पनीर बाने दा आयत से क्या पनीर नरे यानी इत्तेफाकी न वे नरदी वजी पे पंज के गुंडा दायरे करे रखे गुंडा दायरा को इत्तेफाकी आयत अलामत से जिदा गुंडा दायरे न करे उधर से की इबारत है सीधा इख्तिलाफी दे इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर बांधे दा आयत से और शाफी और अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह पर बांधे आयत न दे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उस बिस्मिल्लाह हुए पनामद अल्लाह दाते उनमें कि बिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो अल्लाह के रहमान और रहीम दे तो अल्लाह नबी बिस्मिल्लाह नो वजह यो वजह दादा कि बिल्लाहिर रहमानिर रहीम उनमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुए यो वजह दादा कि अरबी की कल लफ्ज बिल्लाह उवेलशी दादा कसम न पादर दी असर पर देख बद आगे माना दावा कि बिल्लाहिर रहमानिर रहीम कसम मिले पा अल्लाह बाने के रहमान और रहीम दे कसम मिली पकड़ा बाने जरूरत कसम को सही न चूंकि अगर कसम तस्वुर बिल्लाह न पैदा के दो लिहाजा बिल्लाह कसम को सेव को बिस्मिल्लाह हुई यो नुक्ता खुदा बेमा नुक्ता दा जिला संगा जात अल्लाह ताला बाहिस बरकत से नुनुम अल्लाह बाहिस बरकत से मजा को इशारा देता कि आवाज जात अल्लाह बरकत वर्कौन के न दे नामद अल्लाह बरकत वर्कौन के दा मुझे लफ्ज अल्लाह अल्लाह हुआ है अल्लाह नु मसले दा बदल बरकत दर कई जदे नुक्ते जरा पोयउल दफारा अल्लाह ताला लफ्ज बिस्मिल्लाह होगी सेव बिस्मिल्लाह दात व खबरी ब्रेम खबर कि कुरान करीम लुम बनाए वही के रास्ता पलते हुक्म कर दे कि इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक अलते हम लिखी इकरा बिरब्बिकल लज़ी खलक अलते हम लफ्ज इसम वेले दे क्योंकि आगा हुक्म तो अल्लाह ताला नूम सर शुरू कौन रहा लिहाजा द शुरू द पारा कलिमे अंदाज से खुदरा कि अगर अल्लाह ताला को नूम शुरू कीजिए और सलोरम खबर कि दगा जो नेक का या जायज कार शुरू अंबियाओ के उनका मामूल और आदत हो कि अगर वो बिस्मिल्लाह बाने शुरू को बिल्ला बाने ना बिस्मिल्लाह बाने शुरू को बिल्ला बाने ना सूरह नमल नुल्लसाओं पर आके मुकदम आयत नंबर 23 वाला और हो दिया उमर गए बरवकत हाजिर नवर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सफर को मौका बांधे न सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सपोस को वेदा हुद कर चले के गैर हाजिर दे न हाजिर क्यों सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुदा से होता है बड़े अंदर ही वेदा की वालाकन का तसबा अलते हुद मरगम बुरा चरगत नवेदा की वालाकन का था चलते हो खुदा हुक्मरान दा खुदाई जनवर पर इस्तश गई सही जनवर पर इस्तश गई सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटे गोड़म चितरी क्या हुआ काफी एक्सक्यूज लो नायत नंबर 28 इज़हब बिकिताबे हाज़ा यौसा हज़मा चिदादे फालके इलेयो दावर अरसाओ कदोइता सुम्मा तवल्ला अनु ब्यायो जानिब तकदोइना फंजुर गोरा मा बायरजिऊन सिरदई सरियक्शन दे सिदे खत्मा दे सरद अमल दे उस हुदुल्ला राहती और قالت يا أيها الملأ قالت خذوا يا أيها الملأ أودلوا جرجي من برانو ملأ راغل کی فیصلہ کون فیصلہ تو سے يا أيها الملأ إني ألقي إلي ما ترى أرقاو شویدے کتاب یوخد کریم دیر معزز دے کریم دیر معزز ذکر ہے پاکستان کے سرکاری خطرہ دی ناغے باندی او سٹیمپ لگے دلے OPSS کلی OPSS on Pakistan State Service صحیح on Pakistan State Service کی بھی التا میل مینم سنگل پلاس ہو گئی کوئی کہ خط آپ آدھے خوش ہے میل مین لگا سپوس کی جب پاکستان State خطر کیا تک اگر صحیح نکے بانے سٹیمپ لگے دلے صحیح کو the state
سم په لګي دی نو سټیټ سم په ټول لګي هغه لفافه کوم د ځان لپاره ذاتي استعمال کې $100 جرمانه صحیح ده $300 فاین $300 پر پرسنل یوز لیکلي دی کنه نو د ایارس او د اینس خط هغه د ملمنانو ډېر ښه توجه سره راغی صحیح إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان خط راغلی د سلیمان لا وإنه ادا قد خاص شروع بسم الله الرحمن الرحیم فنام د الله چې رحمان او رحیم دی او سلیمان علیه السلام خط یو خو د خط سره معلوموي چې دا سړی څومره سنجیده دی یا دا سړی څومره سمارټ دی یا دا سړی څومره پوهه دی نو پوهه سړی چې هغه پاڼې نه توړي او ورقې نه توړي بس مختصر جملې کولی ولیکي خپل مقصد پکې برابر کړي صحیح او لکه د مور بیکار دی چې هغه سره وخت وي او هغه خپل مقصد په جملو کې دایره نشي نو خط په دې یعنې کاغذ په دې اړخونه یې خط لیکلی چې حافظه یې لیکلي چې خدای اوس دا مقصد څنګه واضح کړم نو سلیمان علیه السلام ابتدا خو لیکلې وه چې انه من سلیمان یعنې سره احمد والي صلی الله علیه وسلم سبحان الله چې نه پاتې انه من سلیمان تاکہ فردا قد جانب دو سلیمان وانه ادا قد بسم اللہ فنامد اللہ دے الرحمن الرحیم کہ بخل کے میں رحم کبول کے میرا بان دے اللہ تعالی علیہ جائے مضمون دے کوئی سورہ مختصر اللہ تعالی علیہ کہ ماں بانے دا غلبے کوشش مکوا ماں طرف پنجے آزمائی مکوا اللہ تعالی علیہ زمون پر سادہ فارسی کی بے ترجمہ سی پنجے آزمائی مکوا اللہ تعالی علیہ ما طرف پنجے آزمائی مکوا وما دا غالبے دو کوشش مکوا واتونی مسلمین اما تراشا سرنڈر شاہ واتونی مسلمین اما تراشا سرنڈر شاہ وسا قدم کا مسئلہ قدم ہوا صحیح پتا دمون دلی جو کپ شاند ہوا اغم دیر پویا قدرہ اغیب دبن کسرہ ناغم دیر پویا قدرہ اغیم بیچی آئیو الملو انی ولقی الی کتاب کریم صحیح اوہ جزو ذات قدم ناقلم لولم بیتات پر مشورتهم او اغیو لحیم بیون برکا طول وقت درگرہ دلو حقوق ناسو صحیح سو اچور کئی جنگ تو دار جنگ سے سوک مشوری ورکی دا بلکل بھی حقوق سکا آئیو تیسے تو وی جنگ تو آئیو سے جوڑ پڑی جنگ کوئی ان الملوک ازاد خلوق کرتن افسدوها وجعلوا اعزت آلها اذلہ جنگ کو حوالہ پانے کا حکمران جو بل ملک ترانا نہودی یو دیوالی ولار نفریدی یو بلڈنگ ولار نفریدی دیگی کتر پہ استعمال ہے 52 نہودی B-52 نا صحیح یوا وجعلوا اعزت آلها اذلہ عام طریقہ اس نے ہوئی غٹ غٹ گوری غزلی نہیں غٹ غٹ گوری غزلی نہیں نو زه بالکل دا کار نه کوم البته ټیسټ کوم چې دا سړی په دې خپل دعوت کې تر څومره حده پورې مخلص دی چې دا یې اصل فیس سیوینګ لپاره ویل دي او که نه رښتیا دی خدای طرف ته دعوت ورکوي ځکه فیس سیوینګ خدا وي که نه ماس ډسټرکشن صحیح څه ویپن آف ماس ډسټرکشن ویپن آف ماس ډسټرکشن WMD صحیح نو دا اصل فیس سیوینګ لپاره WMD ته ته ونه کوه مزدور دا څومره هوښیاره ښځه ویل زه ګورم چې WMD دا ایک واپس بل سبق ته بسم اللہ الرحمن الرحیم پنامد اللہ باندے اس پنامد اللہ باندے سکو پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے وئی کل امر ذی بال لم یبدأ باسم اللہ فهو ابتر ہر یو کار چې هغه په اهمیت لري هر یو کار چې هغه په اهمیت لري او جایز وي و چې له خدای په نوم شروع نه کړي هغه بې برکته وي چې له خدای په نوم شروع نه کړي بې برکته وي نو یو خو مسله که نه دا معلومه شوه چې کار په هغه کې چې کوم شرعن جایز وي کار په هغه کې ځکه چې مسلمان ناجایزه کار کوي بسم الله خو ورته نه شي کولی و چې سړی غلا کوي نو څه وایي په نامه د خدای شروع کړو بسم الله الرحمن الرحیم دلته رحمت په کور باندې یاره چې زما لپاره کې ایمان باندې قبول کړي د حرامو لپاره بسم الله وایي څه لپاره حرامو لپاره دا دا لکه سړی چې دغه کولاوي بار او ختم پکې چې قرآن صحیح رویال د بار کولاومه څه کوم پکې ثقت هم القرآن في التوبة إلا لله أصلون خلاصين كبسون ختم كتاب دغه دې مسله د فقهي د فقه نو پته ولګیدا چې مسلمان به کار شروع کوي د خدای په نوم نو بس هغه استقرم به دار چې ناجایز کار وکړي صحیح او دغه دا جو شروع کوي نو بیا د خدای په نوم باندې چې برکت درته ملوي څه شي
چې برکت درته ملاو شي. نو د دې وجې د دې نه مخکې علما یو لفظ وایي ابتدئ بسم الله، شروع کوم په نامه د الله. ابتدئ د ابتدا، ابتدئ ابتدا کوم په نامه د الله. نو د هر چا سره ابتدا کوي، د خوراک کوي، د څښاک کوي، د بهر وتو کوي، د دننه رانوتو کوي، د کپړې اغوستلو کوي، د کپړې ایستو کوي. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نامه د الله باندې. او لفظ الله کې ما تاسو ویلو چې لفظ الله دا د خدای صفتی نوم نه دی، دا د خدای ذاتی نوم دی. دا د خدای صفتی نوم نه دی، دا د خدای یعنی دا کوالټي نیم نه دی، دا پراپر نیم دی. لکه فرید خان، لکه نثار احمد، لکه عبدالغنی. اوس حاجی صاحب دا د صفتی نوم دی، حاجی صاحب د صفتی نوم دی، پراپر نوم یې سره عبدالغنی. نو دا الله تعالی رحمان رحیم ستار قهار جبار دا صفتی نومونه دي. لفظ الله دا پراپر نیم دی، دا ذاتی نوم دی. اسم علم کې ورته وایي، اسم خاص، اسم علم. او لفظ الله چې دا د الله تعالی ذاتی نوم دی، نو جامع ډیفینیشن خو نشي کېدی. ځکه جامع ډیفینیشن او تعریف دا هغه شی کېدی شي چې ستا د علم په هغه احاطه راغلي. نو د خدای په ذات باندې د علم احاطه نشي راتلی. د چا علم د خدای ذات باندې احاطه کولی نشي. خو بات پکې د شناخت په حواله باندې، ځکه شناخت د الله تعالی دا مطلوب ده په شریعت کې. پېژندګلي الله په شریعت کې مطلوب ده. نو اوس ډیفینیشن یې څه دی؟ نو علم دا اسم خاص للذات. ادا کوم نه چې یو خیالي تصور دی، نه یو انټیټي ده. ذات معنا یو انټیټي ده، یو ذات دی. څنګه ذات دی؟ الواجب الوجود، هغه ذات چې واجب الوجود دی. د واجب الوجود درې فیکټرز دي. سو درې چې واجب الوجود چاته وایي. یو دا چې همیشه نه وي، د همیشه لپاره وي. یو دا چې همیشه نه وي او د همیشه لپاره وي. د همیشه نه دی او همیشه لپاره وي. ازلی او ابدي، since ever forever. انګریزي کې مونږ since ever forever. نمبر اول. نمبر دویم هغه ذات چې دی موجود د خپل ځان د وجې، د بل چا پکې دخل مخل نه. اوس مونږ موجود یو ځکه خدای پیدا کړي. چې کله خدای وغواړي به بني. دا ټوله دنیا موجود ده ځکه چې خدای پیدا کړې ده. چې کله خدای وغواړي بیا ولا دنیا نه. خو خدای په خپل ذات یا په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی. نو دا ذات د خپل ذات د وجې دی. او دریم دا چې دی چاته حاجت نه لري او ټول مخلوق ته حاجتمند دی. ذات واجب الوجود چاته حاجت نه لري او مخلوق ټول ته حاجتمند دي. نو دې ته وایي واجب الوجود. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس رحمان او رحیم مصدر او مبدأ دواړو یو ده. رحمان هم د رحم نه دی او رحیم هم د رحم نه دی. خو دواړو کې فرق دی، دواړو کې فرق دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه به دعا کوله، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره. او د دنیا رحمانا او د آخرت رحیما. نو د دنیا رحمان او د آخرت رحیم معنا یې څه ده؟ د رحمان رحم دا عام او شامل دی. راولي د رحمان رحم عام او شامل دی. دا لفظ بوایم عام او شامل دی، جنرال او انکلوسیو. او د رحیم رحم دا خاص او کامل دی. دا خاص specific دی او perfect دی. specific دی یا particular دی او بل perfect دی. او عام او شامل مانا چې خدای رحم کوونکی دی په عمومي او په شامل رحم. نو پیدا کړی دی مسلمانو او کافرو. محمد رسول الله پیدا کړو او ابو جهل هم پیدا کړو. ابراهیم هم پیدا کړو او نمرود هم پیدا کړو. موسی هم پیدا کړو او فرعون هم پیدا کړو. موسی هم ډوډۍ ورکوله، فرعون له هم ورکوله، ابراهیم له هم ورکولې، نمرود له هم ورکولې. د ده پایم په کته بوتله، د هغه هم په کته بوتله. نو دا رحم د خدای داسې عام او شامل دی چې په دې کې د دوست دشمن امتیاز نه دی کړی. د دنیا په اعتبار باندې الله تعالی د دوست دشمن امتیاز نه دی کړی. د دې وجې د دنیا او د دنیادارۍ درجه بندي د دې ایمان سره هېڅ تعلق نشته. مطلب چې د دنیا معاملاتو ایمان سره هېڅ تعلق نه. دا معنا نه ده چې سړی به د ښه ایمان مالک نه جوړ بیا به مرتدي دي ورسره بینک به اجازه نه جوړوي. صحیح د پاکي ایمان مالکان ټول دنیا کې دی په شان ایمان نه پیدا کېږي. 2 کروڑه وکم نه ملي. صحیح حالانکه د ایمان مثال نشته.
ایمان او د خرج دی وای د رحمت الله خپل پیسو حساب دا کوي معلوم صحیح خدای په پیل ځان وکړي صحیح دا عربي او شاعر هغه عجیب خبره کړې ده لیکن کم عاقل احیت مذاهبه وکم جاهل تلقاه مرزوقا د دنیا یو ډیر عقلمند او ډیر پوهان سره احیت مذاهبه درې تک لا وکړه معلومه انګلیس پوهان سره ده خو درې تک لا یې پټولې تاریخي شي وکم جاهل تلقاه مرزوقا او د خرج دی وای یا سبحان الله داغه د بینک بیلنس پته نه لګي د بزنس کې پته نه لګي شاپیره دنیا کې سپریډ دی ها شاپیره دنیا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یو حدیث کې امام بخاری حدیث نقل کړی دی چې ان الله قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم لکه الله تعالی چې اخلاق انسانانو کې تقسیم کړی دي رزق هم دغه تقسیم کړی دی وان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه الله تعالی دنیا ورکړي هغه چاته هم چې خوښي او هغه چاته هم ورکړي چې نه خوښي یعنی دوست هم ورکړي کله دشمن ته ورکړي او کله دوست هم نه ورکړي دشمن ته نه ورکړي نو بلا ډېر د خدای دوستان ایوږي او بلا ډېر د خدای دشمنان هغه موږي دي کنه دي اوس ګر مسلم بلا په دې تفاصیل باندې صحیح او بلا ډېر د خدای دوستان هغه ایماندار دي خو مسلمانان هم دي ډېر دولت او کرم دي او بلا ډېر د خدای دشمنان غیر مسلم خدای منیم نه د دولت کتاب نشته خبره ده کړه نو رحمان الدنیا او دین ویا رحیم الاخره او د اخرت رحیما نو ما وې چې هغه خاص او کامل رحم دی خاص او کامل نو خاص رحم ځکه چې صرف مؤمنانو لپاره دی او کامل ځکه دی چې د اخرت د نعمتونو مثال په دنیا کې نشو ورکولی حدیث کی راضی حدیث قدسی دے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما د خپلو نیکو بندگانو لپاره نعمتونه تیار کړي دي داسې نعمتونه چې نه سترګو لیدلي دي نه غوږونو اورېدلي دي نه د چا په خواب و خیال کې د هغې نقشه تېره شوې ده نه د چا په خواب و خیال کې د هغې نقشه تېره شوې ده څه وګوره د امریکې چې کوم شوي دي صحیح نردې ته په کندهار کې تذکره کوه هغې د دې تصور کولی شي که ته ورته وایي چې هلته بیا سړی داسې بلد ته چې مخامخ وي بلد په خپله ورته بل شي صحیح ده او ټلیفون ته کې وایي فرید خان نه په خپله ډایل شي فرید خان ټلیفون ته راشي صحیح صحیح او کلادار یې ورته ووایي چې نثار احمد خان یو مسلمان ټلیفون دی هغه ته یې ټلیفون کوي نه د هغه ټلیفون ورته رنګ نه کوي د هغه ټلیفون ورته بسم الله الرحمن الرحیم صحیح ده صحیح ده نه خلک بولي دا څنګه بسم الله الرحمن الرحیم کړی او قرآن کې هم الله وایي فلا تعلم نفس هیڅ چاته پته نشته ما اخفي لهم چې خدای د ده لپاره څه شی فکر کې ښودلی او شیدې یې ښودلی من قرة اعین داسې شی چې د ده به ورسره سترګې یخ شي یعنې ډېر به خو سترګې یخوالی عبارت څه نه دی د مکملې خوشحالۍ نه من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون دا به د ده عمل بدلوي نو دغه ته وایي رحمت خاص او کامل رحمت خاص او کامل یعنی دې به پارټیکولر رحمت پارټیکولر ان سنس چې صرف مسلمانانو لپاره وي او نمبر 2 پرفیکټ دی بسم الله الرحمن الرحیم پنامد الله باندې شروع کوم پنامد الله باندې الرحمن چې رحم کوونکی دی پر رحمت عام او شامل سره الرحیم او رحم کون کے دے پر رحمت خاص و کامل سرا نعام و شامل دنیا کے خاص و کامل آخرت الحمدللہ رب العالمین اس الحمد دا دولت دیت رشی ال او حمد دا الاسلام دا دیتا ہوئی الاسلام حرفی الاسلام حرفی عربی دا عربی گرامر کی سلور استعمال کی الاسلام حرفی عربی گرامر کی ضرور استعمال دی یو تو استغراقی استغراقی راځي په معنا د ټول استغراقی معنا د ټول دیم تو الاسلام جنسی دا راځي په معنا د ماهیت په معنا د ماهیت هغه څه ته وایي شی پیژندل شي ماهیت هغه څه ته وایي چې شی پیژندل شي دیم تو الاسلام هغه خارجي دا هغه خارجي معنا ده چې دا الاسلام په کوم شی باندې داخل شوی دی هغه شی مخاطب او متکلم ټول معلوم دی لکه دا داخل په حمد باندې نو کدا هغه خارجي شی اسلام نو معنا دا چې دا حمد متکلم ته معلوم دی او مخاطب ته معلوم دی
چې دغه حمد چې دی دا د الله لپاره دی. او څلورم ته وایي احد زیني، دغلته دا مدخول د الاسلام صرف متکلم ته معلومي. چا ته معلوم؟ مخاطب ته نه خبر. یعنې دا حمد یا معلوم دی صرف الله ته، چې کوم حمد د الله لپاره دی. اوس مونږ بیا لومبني دعا اخلو، استغراقي او جنسي. استغراقي او جنسي. د جنسي د پېژندګلو لپاره لومبنی به مونږ ډیفینیشن کوو د حمد. تعریف وکړو. عربي کې درې شیونه دي، یو حمد، یو مدح او یو شکر. یو حمد، یو مدح، یو شکر. مدح دا تعریف د یو شی دی یا د هغه یو کوالټي او د صفت، خو دغه صفت د هغه په اختیار کې نه دی. دغه صفت دا د هغه په اختیار کې نه دی. لکه چې زه وایم چې حاجي عبدالغني خدای ورته ښه شکل ورکړی دی. صحیح؟ د حاجي عبدالغني د هغه شکل ډېر ښایسته دی. صحیح؟ اوس دا شکل د ځان له پخپله جوړ کړی، دا کمپلیکشن د ځان له پخپله جوړ کړی، دا قد د ځان له پخپله جوړ کړی. یعنې مدحه د ده خو وشوه، خو په یو داسې صفت چې هغه صفت د ده په اختیار کې نه دی. یا لکه عرب وایي مدحت اللؤلؤ على صفائها. د مرغلرې تعریف نه وکړو چې دا ډېره صاف ده. دا مرغلره ډېره، اوس د دې مرغلرې صاف نه، دا د دې مرغلرې په اختیار کې دی او چا ورکړی دی؟ خو الله ورکړی. دې ته مدحه وایي، دې ته حمد نه وایي. چې کوم کوالټي او کوم صفت د دغه شی په خپل اختیار او کنټرول کې د هغې تعریف کول، هغې ته څه وایي؟ مدحه. او شکر دا اصل کې جزا او بدله ده. جزا او بدله ده، عملا یا قولا. عملا یا په ژبه باندې د یو احسان چې تا سره شاکر کړي، د یو احسان چې تا سره شکر تا سره منعم کړي، نعمت درکوونکي درته درته احسان کړی دی او ته په ژبه هغه ته وایې شکریه، دې ته شکر وایي. یا په بدله کې د هغه سره څه احسان وکړه دې ته هم شکر وایي. او هر چې حمد دی نو دا تعریف کول دي په داسې صفت چې هغه د غذا په اختیار کې داخل دی، چې د غذا په اختیار کې داخل دی. اوس د الله تعالی څومره صفتونه چې دي دا د هغې اختیاري دي. الله تعالی څومره صفتونه چې دي رحم د هغې اختیاري دی که بې اختیار دی؟ اختیاري دی. او چا باندې د خوښ نه ولا پړک ورکړي تباهي کړي. اختیاري دی که بې اختیاره وي خو بیا به یې چا سزا ورکولی شوه. دغه نه چې قهر د الله تعالی دا هم څه دی؟ اختیاري دی. الله تعالی قهار دی، اختیاري دی. که دا اختیاري نه وي او دغسې چې دا قهر چاته روانه خو ته به دنیا ته باندې ووه نه، دا اختیار چې د شوي غواړي نو پکې رانازل کړي او چې نه غواړي نو که نه رانازلوي. صحیح؟ نو اوس حمد دا تعریف دی په اختیاري صفت باندې. تعریف دی په اختیاري صفت باندې. نو د حمد تعریف دا شو چې دا تعریف کول دي د چا د هغه په اختیاري صفت باندې. نو پته ولګېده چې اوس الف لام د جنس لپاره ووایو، د ماهیت لپاره، نو معنا به یې دا وي چې هر ځای د حمد دغه تعریف صادق شي په کوم شی باندې. نو هغه ثابت شي چا لپاره؟ د الله لپاره. چې د حمد دغه ډیفینیشن صادق شي نو دا به ثابت شي چا لپاره؟ الله لپاره. او دویم چې الف لام استغراقي ووایو په معنا د ټول، چې ټول حمد ثابت دی الله له، ټول حمد ثابت دی الله له. نو بیا به دا شامل وي مدح او حمد دواړو ته. شامل به مدح او حمد دواړو ته. مدح او حمد دواړو ته شامل په دې معنا چې لکه ته به لګیا یې د ارغنداب د خوږو اوبو تعریف به کې. ارغنداب به کې د اوبو تعریف به کې یاره په د ارغنداب ډېرې خوږې دي. صحیح؟ اوس دغه د اوبو تعریف نه دی، اصل کې د دې اوبو د خالق حمد دی. صحیح شوه؟ د ارغنداب د انګورانو تعریف به کې، نو دغه د انګورانو تعریف نه دی بلکې د څه دی؟ د دې انګورانو د خالق تعریف دی. صحیح شوه؟ د منعم د قندهار د خلقو ته یو د قندهار ډېر مهمان نواز خلق دی. اوس دا په الحقیقت د قندهار د خلقو تعریف نه دی، د هغه خالق تعریف دی. دې له اکوال کې ورکړی ده خالق تعریف دی چې دې له اکوال د مسلمان فکر هم دا پکار دی. وجه پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایي چې کوم شی تا په تعجب کې واچوي د عظمت د وجې یا د ښایست د وجې یا د کمال د وجې، نو فوراً د هغې د خالق تصور ذهن ته راوله الله اکبر ووایه. صحیح ښه؟ یعنې د افغانستان لوړ غرونه دې وکتل، د ننګرهار لوړ غرونه دې وکتل چې د واورو ډک دي، نو فوراً څه ووایه؟ الله اکبر. الله ربالعزت دا غرې پیدا کړی، ګوره د غره په سر باندې څنګه واوره پیدا کړې ده، د غره په سر باندې څنګه چشمه آب پیدا کړې ده. د ننګرهار تاسو نفتر وایي ورته که څه لوی لوی ونې چې وي نفتر وایي؟ صحیح نفتر. نو د نشتر څنګه ونه دې وکړه اوس
او پوره 300 ګټه دنګه ده. الله اکبر. وزید دې چې ته هغه ونه نه متاثر شي نو ونه مو ته متاثر کیږي ته ځان متاثر شي دا الله نه ذات ته چاره دی ونه خالق دی چاره دی ونه خالق دی یو انسان نو کته خیرته قد قامت نو دا نه مو متاثر کیږي صحیح څنګه متاثر شي شو خالق له کمال څه خیرته شکل دی صحیح ورکړي نو دا معنا دی چې الحمدلله ټول حمد ثابت دی الله لپاره الحمدلله او بل معنا چې د حمد مفهوم دا دی چې دا هغه تعریف ته وایي چې د چا کې د هغه د ذات ته وایي نه د هغه د کمال ته وایي د هغه د ذات ته وایي نه د هغه د کمال ته چې کله سړی وایي هلکه ته خو وایي انسان احمده زه د فرید خان ډېر تعریف نه کوي صحیح ده نو انسان احمد وایي مرګريه د فرید خان نه زما هېڅ تمه نشته فرید خان نه دې زما له پیسې نه راکوي د ده شخصیت ته متاثر یم خبره ده کړه اوس د الله تعالی موږ حمد او تعریف ولیکو ځکه چې موږ یې عبادت کړی دا پیدا کړی یو خالق ته خالق بدا کار کوي نو ډوډۍ را لکه بچی را کړی دی خدای را کړی دا کور را کړی دی موټر را کړی دی رزق را کوي فلان فلان دا ته په نشبه ولې و ان تعوذ نعمت الله لا تحصوها دا خدای نعمتونه شماره دا خو نه د خدای موږ ځکه حمد کوو چې خدای دی د خدای تعریف کول سره وجه د خدای د وجه چې متا خدای هغه الله نبتنا لفظ عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما ربنا اغفر لنا في الأمور كلها وأجرنا من كل ذنب وعذاب الآخرة والصبر. الحمد لله. نما تاسوي دا الف لام ضرور استعمال دا الحمد کی ال لیکن ال حمد نوران دے ال الف او لام دا الف لام دي دے الف لام تا الف لام حرفي وي نما وي چې الف لام حرفي یو د جنس په معنا راځي یو د استغراق په معنا راځي یو د عهد خارجي په معنا راځي یو د عهد ذهني په معنا راځي چې د جنس په معنا راځي چې موږ وایو چې جنس حمد ثابت دی الله له نو د جنس حمد معنا دا ده چې هر هغه شی چې حمد او پریز ورته ویل شي دا به کېږي د چا لپاره د الله لپاره چې کوم شی ته حمد وایي څه ورته وایي حمد نو حمد دا د بل شی نه حمد بل شی یوازې د الله دې ته وایي الف لام جنسي او دویم الف لام استغراقي ټول حمدونه چې دنیا کې کوم ځای هم دي او څوک یې هم کوي نو دا ثابت دي چا لپاره الله تعالی لپاره او الف لام عهد خارجي معنا دا چې د حمد مفهوم او معنا چې ویونکي ته معلومه ده اورېدونکي ته معلومه ده دا حمد ثابت دي چا لپاره الله لپاره او څلورم ته وایي عهد ذهني چې د حمد کوم مفهوم د ویونکي په نظر کې دی یعنی زما په نظر کې چې د حمد کوم تعریف دی هغه ثابت دي چا لپاره الله لپاره نو ځکه مونږه دا دویمه معنا کړو استغراق والا الحمدلله ټول تعریفونه ثابت دي الله لپاره او تعریف خو عام موږ پښتو کې په فارسي کې په اردو کې لفظ تعریف وایي وایو که نه وایو او په عربي کې دوه لفظونه راځي دې لپاره یو ته وایي حمد یو ته وایي مدح یو ته وایي حمد او بل فارسي کې مستعمل لمدح سرائی دا ده که نه فلاني د فلاني ډېره مدح وکړه وایي که نه مدح ګویي یا مدح سرائی مدح گوئی کو آ گئی جو واقعی سڑے تاریخ کو مستحقی مدح سرائی آ گئی جس طرح کی ایک دم خاص جگہ پر پڑے نمبر جوڑے یہ خوشانی جانے سے مدح سرائی ہوئی منگو دا مدح سرائی کی جیسے کہ دا مدح سرائی کی اور کسلی کے کمال بھی ہو سڑے تاریخ کے منگو مدح گوئی ہوگا حالانکہ خشے ہے نا سڑے وہ مقصد تاریخ کیا آپ کو یہ چاہو گا عجیباری کی صفت سے موجود ملے اور مالا صفات تفسیروں کے انسان رحمت اللہ سے مدح خبر رکھنا تھا صحیح ہے وہ چلے موجود ہے انسان رحمت اللہ دا عجیب باری بس ہوگا نظر دا سے غلط ہونا کارم کنا څنګه ا دې حیات جن کې بوند راځي په دې کې چې خرید له څو کې ورته لاس کې چې دې تاریخ نه ولا نو سړی ته فقط دی صحیح ده چې زمون پښتنو کې دا په مخ باندې تاریخ فقط دی مرکاري صحیح بل پښتنو په وطن کې اوس کومه ما ټول نام مان او اقدار او ویلو درانه قلم شو نو څنګه بل ځان شو کله د پښتون ته چې مخ باندې دا تاریخ وکړو او خیر خرد د ذکر یعنی کولی به ورته وایي سره ذکر کار یعنی دا سمه ده چې لګي بلکې اوس هم کړي چې موجود دی ګر بد بني څنګه چې هغه باندې دا شو بد بني نو د حمد او د مدح په نس کې فرق دی نو حمد دا هغه کمال ډول ډول حمد هغه کمال ډول چې هغه کمال د شخصیت په اختیار کې کمال د شخصیت په اختیار او مدح دا هغه صفت ته وایي چې هغه د شخصیت په اختیار کې دي
نو په دې حواله په مخلوق کې چا چې موږ تعریف کړي مخلوق په اختیار کې نشته. یو سړی که عالم دی اصلي د علمیت تعریف کې د علم د هغې اختیار کې خو الله تعالی ورته مهرباني کړې ده چې څه پوهې والا ورکړې ده. صحیح د یو سړي د کمپلیکشن د خوبصورتۍ د هغې څه تعریف کې نو دا خوبصورتي د هغه په اختیار کې ده نه دا خو الله ورته ورکړې ده هغې ته مدح وایي. صحیح ورته چې کوم صفت د دغه شخص په اختیار کې نه وي هغې ته څه وایي مدح وایي. چې کوم صفت او کمال په اختیار کې هغې ته حمد وایي. اوس د الله تعالی ټول کمالونه د هغه پر اختیار کې څوک چې اغوستی نه شي اغوستی شي. یعنې یو سړی که لوی عالم دی هم یو سړی که لوی عالم دی هم اوس علم یو لوی کمال دی یو لوی کمال اوس اوس الله تعالی خدای مکه خدای مکه خدای مکه دغلته یو ورځ معمولي غونې شریانه او معمولي غونې ویم هغې ولا تین تېره کړه چې نه غونې وخوځوي نو دی بیا اکبر ګوري خو پته نه پوهېږي ورځ په باندې نه پوهېږي که پوهېږي خلک بیا وایي فلانې ډېره پوه سړی لیونی شي پته ولګېد چې دا شی د په اختیار کې نه و خبره ذهن کې راغله یو سړی دی او ډېره ښکلې ده مخ ښایسته ده او خلک ورته ګوري ښه ښایسته صحیح او ناڅاپه یو داسې بیماري ولګېده چې شکل یې ته ونه دي خالد پرې راغی خوله چغه شوه چې ابنېږي نه لاړې پرې غاړه راځي اوس پته ولګېد چې دا شی د په اختیار کې نه و صحیح شو حالانکه مونږ تاسو خپل ژوند کې وکتل څومره ښایسته ښایسته جوانان دي بوډاګان ټول غلمهان دي رسي که نه همکه مې ګردې ولې یو سترګونه یو بله روان دي خبرې هم نشي کولی غاښونه هم پرېوځي یو طرف ته سر ریږي بل خوا درومي او خپل بدن تمام پردی شي په پیرای کې هغه ډېر سړی چې ښایسته مخلوق ټول قودی شي په پیرای کې او سم قامت یو کوږ لرګی شي په پیرای کې تاسو یاد دی باري که نه برابر تاسو کې رحمان بادیوان ښایسته مخلوق ټول قودی شي په پیرای کې سم قامت وي کوږ لرګی شي په پیرای کې او لکه شمع د سهار آفتاب د ژمي هم بېتابه هم ژړی شي په پیرای کې او که څه وخوري لکه زار نه هضمېږي نه څښې نه څه خوړی شي په پیرای کې او یو طرف ته یې سر ریږي بل خوا درومي خپل بدن تمام پردی شي په پیرای کې او مړ لا ښه دی پس د مرګه بیا ژوندی شي خو دې صدا چې څوک ځلمی شي په پیرای کې اے رحمان پیریت حاجزی دا فرستم وی زرط سویشی پا پیرائی کی سید عزائر خان بادشاہ ہوتے وہ شفق سلوی اخلالا سورمو دا شفق سلوی اخلالا اس باتون تا زنو پر خطر رکھر پیرائی کی پویل شہر کے سید شکل یم دا جاتون نے سید عزائر یعنی دا انقلاب اللہ تعالی را ولی کہ دا بقا یواز دا خدای ذات را بل اچھا بقا نشته کسوره کمال هم دی ښایست دی قد قامت دی څه چې دي دا ټول اوس به هم په خبره نه پوهېږي نن سبا که پوهېږي داسې مثلا نو حمد دا په هغه صفت او هغه کمال چې دا د دغې تعریف شده د هغه په اختیار کړي نو حمد یوازې د الله کېږي د ده نه علاوه د بل چا حمد نه کېږي د بل چا مدح کېدی شي الحمدلله ټول تعریفونه ثابت دي الله تعالی دپاره اوس دا یو دعوه ده دا څه شی ده یو کلیم او هر کلیم او دعوه هغه پروف غواړي که نه غواړي ایویډنس غواړي ثبوت غواړي اوس مونږ چې ووایي یا الله په خپله وایي ټول تعریفونه یوازې د چا حق دی د الله حق دی اوس دا یو دعوه ده لکه ته ووایه دا ټوله ځمکه یوازې چا ده دا زما ده څه پروف نه سره شته څه فیزیکل ایویډنس څه تسمونیل څه شاهدان څه ګواه څه دلیل خو له پکار ده چې دا ټوله ځمکه ستا نه ولیده نه الله تعالی وایي ټول تعریفونه یوازې زما لپاره دي نو ولې دي ټول تعریفونه یوازې ما لپاره دي ولې دي او دې لپاره نه دلیل ته ضرورت نشته ځکه چې دی الله دی نو چې الله تعریف نه کوي نو چا لکه فاطمیان وایي حیات عبدالباري ته ووایي عبدالباري نور موجود دی څه شی نور موجود دی او عبدالباري ورته ووایي چې د نور د وجود دلیل راته ووایه نو دی به څه کوي تقریر به کوي ورته که نه بس میل به بوځي هلته هغه مخامخ ورته ګوره نور د خارجي دلیل تقاضا نه کوي دی د خپل ځان لپاره په خپله دلیل دی نور د خپل ځان لپاره په خپله دلیل فارسی کې وایي آفتاب احمد دلیل آفتاب آفتاب احمد دلیل آفتاب د آفتاب دلیل سره آفتاب په خپله دی آفتاب دلیل د خو عطر د خو عطر د هغې دلیل سره چې دا ښه عطر دي دا عطر په خپله دی که عطر د خوالج تاریخ کې نو څه به کې کتابه کې لیکي صحیح آفتاب نه یې سړی نه شي نو څه کوي هغه نه تقریر وړي که دا بویول کوي بس بویول کوي یو بوتل راکړي چې کوم خوش وي دین راشي ښه پکې دا خارجي دلیل نه غواړي خارجي دې وجه فاطمیان وایي چې موږ آن است که خود بگوید نه که آثار بگوید
مشکان است که خود بگوید نه که عطار بگوید که مشک آغا دی که پخپل تا تقفل ځانو کوي نه دا چې دینه عطار یا دکاندار بتا ثاني کوي دا ډېر بهترین پرفیوم دي دا فرانس کې جوړ دي دې ځکه فرق وکړه په یو وخت بس ما ګورل چې لکه ډېر درې ثاني مې څنګه تاسو یاد دي اور تا کہ مشک آنت کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید مشک عطار تعریف کی ضرورت نہیں تھا مشک تقفل ځان پخپل دلیتے عطر تقفل ځان پخپل اصول تعریفنا اللہ نے پارا دی جس طرح خالید ضرورت نشتا ذکر اللہ ہے ذکر اللہ لیکن سره د مور پلان احترام کوي او د مور پلان احترام ولې لازم دی